नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तमाम शरानो कशरानो मुसलमानानो वीणो अल्हम्दुलिल्लाह ډېر وخت بعد ستاسو مخې ته حاضر یم، ستاسو په خدمت کې حاضر یم. یو څو خبرې کول غواړم 14 اګست حوالې سره. د 14 اګست سره روان دی دوستانو. 14 اګست مطلب دا نه دی چې تاسو بچو له پونګیان والی. 14 اګست مطلب دا نه دی دوستانو چې 14 اګست په وخت تاسو اولاد له پیسې وګړي چې تاسو والی څه به کوي. ته دې مطلب دا نه دی زما دوستانو. خپلو بچو له پونګیان مالي زما دوستانو. دغه پونګیانو د وجې بل مسلمان چې تکلیف رسېدی شي، نیم باندې مشرانو باندې د پونګي اواز ډېر بدې لګي زما دوستانو. 14 اګست په ورځ 2 رکعات د لمونځ کوي، د الله شکر وباسئ. وی الله کریم ستا شکر مونږ له اسلامي ملک راکړی دی. د الله پاک شکر وباسئ. خپل بچي ځان سره کېنوئ د 14 اګست په ورځ او چې څه په دې ورځ باندې شي هغه واقعه ورته بیان کړئ. زما دوستانو دا په پونګي اخیستل دا بل مسلمان له تکلیف ورکول دي. مونږه مسلمانان یو، مسلمان وای دي د وجه بل مسلمان تکلیف ونه شي. زما دوستان نو بچو له په پونګي مالي دا والدین ته درخواست دی او 2 رکعات د لمونځ د 14 اګست په ورځ کې د الله پاک شکر وباسئ. الله پاک دعاګانې وغواړئ او دعا کوم د رب کائنات نه چې الله کریم دې پر خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي او الله کریم دې زما وطن عزیز ملک پاکستان کې امن او د خیر هواګانې وچلي. الله کریم دې زما د پاکستان حفاظت وکړي. الله کریم دې زما د دینی مدارس او حفاظت وکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.